چې اسلامي کال شروعات هم د محرم نه کېږي. بیا د محرم سره تړلي رسمونه رواجونه چې موږ د دې نه ځان وساتو. یو رسم دا هم په محرم کې را روان دی. اوس خو شکر دی ختمېږي چې محرم میاشت به وي دا د غم میاشت ده او په دې کې حسن او حسین شهیدان شوي دي. په دې کې به خادای نه کوو، په دې کې به کویدنې نه کوو. حالانکې دا په دین کې بدعات دي. څومره میاشتې چې کومې دي دا د الله تعالی میاشت شپې او ورځې دي. نو د دې جداوالی چې دا بېبرکته ده، دا سپېره ده، دا بدعات چې موږ او تاسو د دې نه ځان وساتو. ما خو تاسو له وویل چې میاشتو شپې او ورځې ټولې د الله دي، خو الله تعالی دې څلورو میاشتو له یو جدا خصوصیت او فضیلت ورکړی دی چې په هغې کې میاشت د محرم هم ده. دارنګې د محرم د رسمونو او د رواجونو پخوا به داسې وو چې کله به محرم شروع شو یا لسم محرم به و نو خلکو به شربتې کولې او دغرنګې قبرونو باندې به اوبه اچولې چې حسن او حسین ټکي شهیدان شوي دي. دا زموږ او ستاسو رسم او رواج دی. شریعت کې د دې سلار نشته. ستا د صدقاتو د خیرات دپاره شپه ورځ څه ټایم چې ستا مرضي غواړي یو ټایم معین نه ده چې زه به هم په دې موقع باندې د دې فضیلت شته او که چېرې په دې موقع باندې مې دا ونه کړل نو د دې به فضیلت او ثواب نه وي. شریعت تا ته هره ورځ که د شپې صدقات او خیرات کې یا کوئی د ورځې کې تاله موقع درکړې ده کوه. خو یو صدقه او یو خیرات د یو ورځې سره تړل که هغه د څلوېښتۍ شوه، که هغه د محرم ورځ شوه، که هغه د بل څه داسې روز شوه، که هغه د جمعې شپه شوه چې دا ثواب به صرف په دې موقع میلامیږي نو دا غلط رسم دی.